بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه راغلی یم دا مهال خپل سینټر کې ناست یم، یو سکسسفل سټوري سره بله شیر کوم. سعود نواز زموږ سره دلته ایډمټ و، ملټیپل ډرګز یوزر و او الحمدلله اوس فولي ریکور شو. دا به نن ځي، د نن ټایم پوره شو، 3 منت چې کوم ډیوریشن و دا پوره کو خپل. نو د ده نه اورو چې یاره د دلته څه محسوس کړل، آیا دا به نور لایف کې څه کول غواړي، د نشو طرف ته به بیا راتلل غواړي یا نه، مطلب د دلته څه محسوس کړل د ده نه به په خپله واورو. سعود. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زما نوم سعود نواز دی، زه د درګۍ سیمې سره تعلق ساتم او څنګه چې تاسو زموږ ډاکټر صاحب نه واورېدل چې زه ملټیپل ډرګ یوزر یم او الحمدلله زه فل ریکور شوی یم. ما دلته کې خپل 3 منتس ډیوریشن چې کوم دی 3 منتس ټریټمنټ دی هغه ما کمپلیټ کو او انشاءالله لکه دی نه پس په زما څه داسې سټوري نه راځي چې لکه زه دوباره چېرته سینټر ته ایډمټ شم، ځکه چې لکه دې سینټر کې چې کومه مینه میلاویږي، کومه مینه ماته میلاو شوه، کوم قدر زما وشو، کوم عزت ماته میلاو شو، نو زه به تاسو ته دا ووایم ملګرو چې لکه زما د ژوند نه بیخي زړه مړ شوی و. لکه ما سوسایډ ټرای هم کړی ده، خو بس د چا خبره الله ته منظوره نه وه. So I'm really thankful to our MD, Zahoor Rahil sir, and also the staff of this center. And in my mind, this center is the best center ever. I really appreciate their service to the patient. And last, I will say that say no to drugs, say yes to life. Good. Or inshallah, rawan waqt ke bazama daga side ta sar sa daga ne bal du chi mata kam dalli ke treatment rako. ما ته چې کومه مینه میلاو شو نو لکه د هغې مینې به زه دوی له ښه پوره سیده ورکوم انشاءالله. لکه دا سینټر به زه داسې ګرځوم لکه چې په درګۍ کې دا یو رول ماډل وي چې لکه یو انسان په درګۍ کې ما ته ګوري او د هغه په کور کې د هغه څوک مینهوال وي، د هغه بچی وي، د هغه رور وي، د هغه څوک وي او هغه ډرګ ایډکټ وي او هغه ما ته وګوري چې لکه دا هلک د دوی سره دغه شان شوی دی، نو چې هغه هم دلته کې لکه هغه هم دلته کې علاج وکړي او هغه د ما په شان کې دغه میلاو شي، نو لکه دا به زمونږ دپاره د یو فخر خبره وي. نو لکه د دین دا کوم علاج چې زمونږ کېږي، دا کوم ټریټمنټ چې کېږي دې سره هېڅ هم نه کېږي، خو بس دې سره صرف دومره وشي چې د انسان نه د نشې سره کوم انسان چې نشه کوي د هغه نه هغه پروسه د خلکو ختمه شي، هغه که رښتیا خبره هم کوي خلک وایي دا دروغ وایي. د دې علاج سره د دې ټریټمنټ سره د انسان هغه پروسه واپس راشي، دا نیو لایف میلاو شي، لکه هغه دغه پروسه واپس میلاو شي، هغه چې بیا څه خبره کوي نو لکه هغه څه ناسه ځای نیسي. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې لکه که ستاسو څوک مینهوال وي، څوک دغه وي، نو لکه هغوی له پکار دی چې تاسو له پکار دی چې لکه هغوی له تاسو ټریټمنټ وکړي. دی دا ښه بیسټ سینټر دی. لکه دلته کې چې مریض ته کومه مینه میلاویږي، کوم قدر کېږي، کوم دغه کېږي. زما خو فرسټ علاج دی، فرسټ ټریټمنټ مې دی، خو لکه ما چې د کومو سینټرو اورېدلي دي چې لکه نورو سینټرو کې چې لکه کم دغه دی سروس، نو لکه هغه سروس دلته نه دی. The service of this center is too much best. I really appreciate their service, the staff, and also the management of the center. I'm too much thankful to them, and I will try my best, and I will say no to drugs, say yes to life. سعود نواز خبرې واورېدې، زندگی ډېره اعلی تحفه ده د الله له طرف نه او دا ضایع کول نه دي پکار. بالکل سر، بالکل ضایع کول نه دي پکار. د دې څه مقاصد دي، عامه مقصدونه پوره کول پکار. بالکل دغسې زما پبلک ته هم دا میسج دی چې کم از کم په خپل کور کې دغسې پیرنټس له پکار دي چې د بچو سره مینه وکړي، هغه په دې خبرو پوه کړي او دې طرف ته یې راولي، ځکه چې مین رولز چې څومره دي هغه ټول د پیرنټس دي. د ابتدایي درسګاه هغه مور پلار غېږ ده. که بچی ته صحیح درس میلاو شي، صحیح تربیت ورته ورکړی شي، ولې به هغه ته غلط کارونو طرف ته ځي. په خپل بچي باندې فوکس کوئ، هغه ګورئ چېرته دی چېرته نه دی، د کومو خلکو سره د هغه ناسته پاسته ده، چېرته ځي، دا ټولې خبرې منیج کوئ، نو انشاءالله بیا به داسې مسلې نه راځي. دا ډېر ویل ایجوکیټډ هلک دی او ډېر تربیته انسان دی. مونږ سره چې د څومره وخت تېر کړو د هغې مطابق که زه تاسو ته وایم ډېر زبردست انسان دی چې دلته مونږ سره د کوم وخت تېر کړو. خو چونکې څه لږ معمولي معاشره کې انسان ته څه لږ ګډوډ راشي، د هغې د وجې نه هغه نشې طرف ته راغب شي، نو پکار ده چې په داسې خلکو باندې د چا داسې لاس وي چې هغه مشر وي چې هغه مشوره ورکړي، هغه یې پوه کړي
چې دا غلط کار دی او دا صحیح کار دی. ان شاء الله دا ما نورم د لایف په اړه کې ډېرې مشورې ورکړي او امید دی چې دا به نور خپل لایف ډېر سکسسفل تیر ان شاء الله او زموږ خاله به ان شاء الله راځي په لوکیشن لا چې صحیح شو وي موږ سره به شیر کې ان شاء الله سم مسله د راځي موږ سره به شیر کې تاسو پاتې هم تاسو دغه او دعاګانو په یاد ساته او الله دې نوې ژوند ښایسته کړي. امين. ډېره مننه. تاسو والسلام. زه د ډاکټر صاحب د ډېر شکرګزار یم چې دوی زما ټریټمنټ وکړلو او ما ته د دې په وجه باندې یو نیو لایف میلاو شولو او ان شاء الله زه به را روان لایف کې د ډاکټر صاحب د سره کانټیکټ ساتم. ما ته څه ایشو راځي نو زه به دوی سره شیر کوم، دوی به زما حل روباسي او الله تعالی دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي او نور مسلمانان دې خدای پاک د دې ضلالت او د دې بیمارۍ نه وساتي او اخره کې ډېره ډېره مهرباني او ډاکټر صاحب به موږ په دعاګانو کې یاد ساتو او thank you so much ډاکټر صاحب. والسلام.